أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قرآن الكريم سورة البقرة چې د هغې سبقونه مخکې مونږ وویل همین مسله د قرآن کریم توحید یا ایها الناس سره الله اعلان وکړ ټولو خلکو ته چې خلکو تاسو چې ما سره پاره پیدا کړی هغه دا دی چې تاسو صرف د الله بندګي کوئ. بیا په هغې باندې څه دلایل مخکې ذکر کړو. چا چې دا خبره ومنله هغو دپاره بشارت، چا چې ونه منله د هغو دپاره تخویف. اوس دلته الله بیا هغه مسله بیانوي چې تاسو د الله نه څنګه انکار کوئ، د الله سره بل څوک شریک کوئ. تاسو خو نه وایئ الله شته کړی. دارنګې دنیا کې څه نعمتونه دي ستاسو لپاره الله پیدا کړي. دارنګې دنیا کې تاسو خلیفاګان ګرځولي. کیف تکفرون بالله استفهام بمعنی تعجب او توبیخ. څرنګه انکار کوئ تاسو د الله نه وکنتم امواتا او وایئ تاسو مړه فاحیاکم نو الله ژوندي کړئ. ثم یمیتکم نو بیا به مړه کړي، ثم یحییکم نو بیا به ژوندي کړي، ثم الیه ترجعون نو بیا به الله ته واپس کړی شئ. مفسرینو دلته ډېر اقوال ذکر کړي، تقریبا 8 اموات او 8 احیا، 8 مرګ او 8 ژوند ده. داسې شپږ داسې وو، لیکن د هغې خلاصه دا ده چې یو هغه مرګ دی چې هغه اول سړی نه وي، عالم ارواح کې. د هغې نه وروستو مور او پلار هغو یو ځای شي، د هغو په شاګانو کې دغه نطفه بیا دغه د مور خېټې ته راشي، او د هغې نه وروستو چې دی الله نطفه یې، بیا د هغې نه وروستو چې دی ټوکړه د وینې، دغه ټوکړه د غوښې، بیا هډوکې، بیا هغې کې ساه واچولی شي. چې ساه واچولی شو دا یو حیات شو. مخکې مرګ بیا حیات، دغه حیات بیا تر مرګه پورې حیات، او بیا مرګ ثم یمیتکم، او بیا ژوند د آخرت چې ابدي ژوند دی. ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، بیا به دې الله ته واپس کړی شئ. نو تاسو نه وایئ الله شته کړی، ولې الله نه انکار کوئ، الله سره شریک جوړوئ. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، دا دویم دلیل ذکر کوي. الله هغه ذات دی چې پیدا کړي ستاسو لپاره هغه شی فی الارض چې په ځمکه کې جميعا ټول. دا ټول شیزونه یې د ستاسو دپاره، د ستاسو د پیدې لپاره پیدا کړي. خلق لکم ای لاجلکم. ثم استوى الى السماء، بیا اراده وکړه اسمان ته، فسواهن 7 سماوات، نو تیار کړه اسمانونه، وهو بكل شیء علیم، او الله پاک څه باندې پوه دی. اول ځمکه پیدا کړه، او د هغې نه وروستو چې دی بیا اسمانونه پیدا کړي دي. نو اوس ځمکې او اسمانونه دي لاندې باندې. ثم استوى الى السماء، بیا اراده وکړه اسمان ته. استوا په 3 معنو راځي. یو دپاره د کمال او د اتمام، لکه وروسته به راشي ولما بلغ اشده واستوى آتیناه حکمه وعلما. دارنګې دویم په معنا د اوچتوالي. ثم استوى على العرش، دا وروسته راځي. دریم
په معنا د قصد او د ارادې سره عدل معنا مراد ده. ثم استوى بين ذكر إلى السماء أسمان فسواهن وتيار سبع سماوات وأسمعنا وهو بكل شيء عليم وغفر سبن بوالي. وإذ قال ربك للملائكة أو كلت شوهر ربستا ملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يقينا زوما پیدا کوما في الأرض بزمي خليفة يو فيسلكهم كي قالوا نبدو تجعل فيها تغرزي فيها بديكي منع سوسر فيها جوسات بديكي واسفك الدماء بنمتي ويدي يوبل ونحن نسبح بحمدك أو نكتب تسبيح بيانه بحمدك سرد حمدنا ونقدس لك وباكي بيانه تعالى. قالوا يا الله إني أعلم خبرك ما باسنا إلا تعلم تسبيح بويغي. الله یو مشوره د فرشتو نو واغسته چې زه دنیا کې یو خلیفہ پیدا کوم. آدم علیه السلام متعلق نو د دې انسانانو مخکې پیریان دنیا کې هغه فسادونه دا کول الله بیا عذاب راوست فرشتو وزرې باندې سې وجل سې وزغرول غرونو ته دیتا فرشتو دا قیاس وکړو چې انسانان راځي نو دوی هم دغسې جنګ جګړې کوي او دویم دا چې فرشتو وي چې موږ ستا تسبیح بیانو ستا حمد بیانو او موږ ستا لپاره کافي وکړو. الله هغه ته وایي چې زه پوهېږم تاسو په دې نه پوهېږئ ځکه په دې کې به داسې خلک وي چې هغه به انبیا وي هغه به رسول وي هغه به صحابه وي هغه به اولیا وي د هغو مرتبې هغې ته په دنیا کې څوک نشي رسېدی. یا فرشتو د دې خلیفه د ټکي نه چې دی معلومه کړه چې خلیفه و دې ته وایي چې هغه فیصلې کوي فیصلې خو هله کېږي چې د دوو په منځ کې جنګ جګړې جوړې شي. نو الله آدم علیه السلام پیدا کړ. مفسرینو احادیث ذکر کړي چې د جمعې په ورځ او بعد العصر او دې کې بیا پوره تفصیل دی چې الله آدم علیه السلام د خاورې نه چې پیدا کړو جوړې کړو بیا پکې روح واچاو. اوس خو خلک د دې نه انکار کوي او وایي چې آدم انسانیت ته وایي انسان ته وایي دا یو کس نوم نه دی. انا لله و انا الیه راجعون. دا یو لویه فتنه ده نن سبا. وإذ قال ربك للملائكة کله چې ویل رب ستا ملایکو ته انی جاعل فی الارض یقینا زه جوړونکی یم یا ګرځونکی یم فی الارض بزمې خلیفه یو خلیفه. قالوا ویلي اتجعل فیها ګرځوي ته په دې کې منع څوک یفسد فیها چې فساد کوي په دې کې ویسفک الدماء او وینې متي وي دی او بل ونحن نسبح بحمدک او موږ چې تسبیح بیانو سره د حمد ستا ونقدس لك او پاکی بیانو تعالی. قالوا یا الله انی اعلم یقینا زه خبرېږم ما باسم الا تعلمون چې تاسو پرې پوهېږئ. وعلم آدم الاسماء وښودلي آدم علیه السلام ته نومونه کلها ټول ثم عرضهم على الملائکه بیا پیش کړل په ملایکو باندې. فقال ویل هل انبئوني باسماء هؤلاء خبر راکړئ ما ته په نومونو دې څیزونو ان کنتم صادقین که تاسو رښتیني. الله یو امتحان بیا واخیست چې آدم علیه السلام یې دنیا لپاره پیدا کړ. نو دنیا کې کوم څیزونه دي په هغې باندې خو آدم علیه السلام پوهېده. فرشتې په هغې باندې نه پوهېدي چې دا کشی ده او دا تبر دی او دا شیز دی او دا شیز دی د دې به څه کاري. دا ټول بیان الله وکړو نو آدم علیه السلام ته د هغې پته ولګېده او فرشتې د هغې په فایدو باندې پوه نه وي. ټول نومونه چې هغه دنیا کې چې کوم څیزونه دي
یادارنګ په دنیا کې چې کوم مرغان دي د مفسرینو دا ټول ذکر کړي. قالوا فرشتو سبحانك باقي تعالى لا علم لنا نشته علم انت الا ما علمتنا مگر هغه چې تا موږ ته راکړی الا ما علمتنا مگر هغه چې تا موږ ته راکړی دی. دې کې په هغه خلکو باندې رد دی چې هغه وایي چې دا ابلیس چې دا د فرشتو استاد ابلیس د فرشتو استاد نه وخا الا ما علمتنا مگر هغه چې تا موږ ته راکړی دی. فرشتو استاد الله دی. انك يقينا انت يوازي العليم الحكيم حكمة عليم